أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الأخلاق من حسن العباد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معززين کرام، در رمضان المبارک د بابرکت میاشت فضائل تاسو اوریدلی دي. په هر جمعه باندې په دې باندې بحث وشو. د حکمونو فضائل مو اوریدل. الله جل شانه ممتاز طرف رسول الله علیه الصلاة والسلام یو ډېره بهترینه نمونه رالیږلې وه. هغه خپلو صحابو ته فرمایي: ای زما صحابو، زما وروڼه، کاش چې تاسو لیدلی وي. نو صحابه کرام عرض کوي: یا رسول الله، موږ ستا وروڼه نه یو؟ وی نه، تاسو خو زما ملګري یې، په ما وحي نازلېږي تاسو ته د وحي آثار مخې ته راغلل. جبرائیل علیه السلام راځي، زه تاسو کې موجود یم، تاسو ما وینئ. زما وروڼه خو هغه دي چې زه به یې نه یم لیدلی، او په ما به ایمان وروړي، او د قرآن نزول به یې نه لیدلي، په قرآن به ایمان وروړي. زما په احادیثو باندې به عمل کوي. دا د عیب سودا ده، او دا داسې سودا ده چې د مرګ نه بعد به د دې هغه ګټه میلاویږي. مالک بن دینار رحمت الله علیه یو بزرګ دی، د دې غیب سودا باره کې هغه یو واقعه بیانومه. دا بزرګ روان دی په یو لار باندې، او یو جوان یې ولیدو